أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. دا سورة بقرہ دا آیات نمبر 155 156 157 دے. مخی آیاتو کی اللہ تعالی مومنانو تا امر وکو په صبر باندې چې تاسو امداد طلب کړئ د الله نه په صبر سره او په مانځه سره. نو اوس الله تعالی په دې آیات کې د صبر مواضع ذکر کړو، د صبر زګونو ذکر کړو. او صبر مونږ ویلو چې د صبر مونږ درې قسمونه بیان کړو. صبر علی الطاعات، د الله په اطاعت باندې په بندګۍ باندې په نیکو باندې صبر کول. بے صبر سړی د الله بندګي نشي کولی، دا صبر غواړي، نیکی او اطاعت. دویم صبر عن المعصیه، د ګناهونو نه چې دنو ځان ساتل، د حرامو نه د ناجایزو نه ځان پابند کول، دام صبر غواړي. او دریم صبر علی المصائب، چې مصیبتونه، تکلیفونه، غمونه، پریشانی، بیماری راځي نو باغی کې به صبر کې. دا درې واړه قسمونه چې پچا کی نو هغې ته صابرین ویلی کی. او د دیو اجر چې دی نو ډېر اوچت اجر دی. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. قیامت کې به صبر کوونکو ته چې دی نو بې حسابه اجر چې دی نو بدله د هغې ملاویږي. نو صبر ډېر لوی عبادت دی. د پیغمبرانو په صفاتو کې بیان شوی دی. د ایوب علیه السلام په باره کې الله وایي انا وجدناه صابرا، مونږ دې صبر کوونکی چې دی نو بیا موندلو. په ایوب علیه السلام بیماری راغل وه، تکلیف پرې راغلی او مال ختم شو، اولاد ختم شو، مړ شو. او دغه شانتې خپل خپلوان چې دی نو هغه لاړه، ختم شو. په دې هر څه کې چې دی نو هغې صبر وکړو، بیا بیا الله تعالی خوشحالي او راحت چې دی نو هغه راوستلو. نو دا پریشانیان او تکلیفونه او هر قسم مصائب چې راځي په دې باندې به مؤمن صبر کوي. نو دا خبره موږ مخکې بیان کړو. اوس په دې آیاتونو کې د صبر مواضع، د صبر ځایونه، 5 خبرې چې دی نو الله کړلي چې په دې کې به صبر کوئ. او نور په عام حالاتو کې به چې دی نو هم صبر کوي. او د دې صبر بیا پیدې څه دي؟ نو د صبر چې دی نو ډېرې پیدې دي. یو خو الله تعالی په دې انسانانو چې دا تکلیف او مصیبت راولي نو الله تعالی خپل ربوبیت چې دی نو راښکاره کوي، چې دا انسانان خپل الله ته چې دی نو رجوع وکړي. ځکه چې مال د چا صحیح نو هغه انسان الله ته رجوع نه کوي. چې په چا باندې بیماری راغله، تکلیف پرې راغی نو هغه انسان به چې دی نو الله ته رجوع کوي. بل په دې سره د انسان ګناهونه چې دی نو هغه ریجیږي، ختمیږي. که انسان ته معمولی تکلیف ورسیږي، که غټ تکلیف ورسیږي، په دې باندې د انسان تکلیفونه، ګناهونه چې دی نو هغه ریجي. بل د انسان درجې چې دی نو هغه اوچتیږي په دې تکلیفونو باندې چې څوک صبر وکړي. او په انسان کې چې دی نو شفقت پیدا کیږي، رحم په انسان کې پیدا کیږي. بل انسان ته وګوري بیماری کې مبتلا دی نو هغه انسان زړه چې دی نو هغه نرم شي چې دا خو الله په مام چې دی نو راوستی شي، نو الله ته انسانان متوجه شي. ولنبلونکم، او خامخا به مونږه امتحان کو په تاسو باندې، بشیئن. بشیئن امام قرطبي وایي دا لفظ مفرد دی خو معنی د جمع ده. بشیئن په لږو شیینو سره. او ضحاک وایي چې نه، هغې به دا داسې ویلو باشیائن، په شیینو سره. نو جمهور علماو چې دنو بشیئن ویلی دی،
یعنی په لږو شیانو سره بشیئن څه معنی شو په لږو شیانو سره او په دې لږو شیانو کې اشاره ده چې الله تعالی امتحان راولي په یو سړي باندې نو هغه به داسې امتحان نه یو چې د دې د وس نه به چې دی نو بهر یې وری چې د دا به برداشت نشي کولی داسې امتحان به نه یو په بشیئن کې دې ته اشاره شوه چې الله به امتحان راولي چې د دې د وس په یو دا انسان به چې دی نو برداشت کولی شي او داسې امتحان الله په چا باندې نه راولي چې هغې برداشت کولی نه شي من الخوف یو ځای دا دی چې په دې کې به صبر کې من الخوف تفسیر قرطبي وی تفسیر جلالین وی للعدو وی د خوف نه مراد د دشمن یره ده د دشمن یره نو کله به د دشمن د طرف نه دمکی راځي یره به راځي خلک به وایي چې هلکه پوجان دي او ټینکونه دي او اسلحې دي او بس چې دی نو را روان دي او حمله کوي نو په داسې یره کې به چې دی نو څه به کوې صبر به کوې دین به نه پرېږدې اوس په کشمیر به مسلمانانو باندې دا یره ده 83 ورځې وشوې چې د هغوی کرفیو چې دی نو نه ختمیږي کورونه یې بند دي بازارونه یې بند دي سکولونه یې بند دي جوماتونه یې بند دي نو هغوی به څه کوي دین به پرېږدي د دشمن یره ده نو په دې کې به څه کوي یره ده په دې کې به صبر کوي او تا ته ما ویلو چې هغه نقشه په ذهن کې کېده وه چې دا د مدني صورت دی مدني صورت دی نو مدني وړوکی غوندې کې ریاست چې دی نو هغه جوړ شو اوس د دې ریاست چې دی نو دا قرباني غواړي دا هر قسم ولګې به راځي تندې به راځي یرې به راځي ځکه دشمن دی هر طرف ته نو هغه خبره به ستا په ذهن کې پرته یو او په مسلمانانو باندې په مکه کې هم چې دی نو یرم وه د دشمن د طرف نه د دې مشرکانو د طرف نه څومره تکلیفونه دې صحابو له چې دی نو ورکړلي صحابو اوس چل کړی دی هغوی صبر کړی دی صحیح حدیث کې راځي بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام ته فرمایي ای د الله رسوله په تا باندې د احد نه زیاته غټه سخت راغله که نه نبی علیہ السلام ته فرمایي بی بی عائشې وی عائشې ستا قوم چې دی نو ماله غټ تکلیفونه راکړلي د احد نه زیاته سخته به ما باندې راغله په طایف کې کله چې زه د مکې والو نه چې دی نو مایوسه شوم او بیا زه طایف ته لاړم په هغه دور کې ابو طالب هم چې دی نو وفات شو بیبي خدیجه هم وفات شوه عام الحزن نه پس نو بیا نبی علیہ السلام طایف ته لاړو چې هلته یو مرکز جوړ کړي کیدای شي دا مکې والا خبره زما نه مني دا ومني طایف والا ومني و طایف والا کم سلوک وکړو د نبی علیہ السلام سره هغه لوپران یې پسې ورپسې کړو په تړو باندې ویشتو کنځلې ورته وکړلې د بدن نه یینې روانې دي او جبریل راځي نبی علیہ السلام ته وایي الله تعالی نن ډېر زیات غصه دی او دا د غرونو فرشته مې راوستې ده ته حکم کوه چې دا طایف دا بستی نه ده چې دا ریزه ریزه شي خو نبی علیہ السلام صبر کوي بددعا نه کوي دې قوم ته خیرې نه کوي داسې نه وایي چې عذاب دې پرې راشي وایي که دا یې نه مني د دې آینده نسلونه به چې دی نه خو ومني نو په دې کې اشاره ده چې داعي نه دی داعي چې د دین خدمت کوي هغه به ګورې غټ صبر کوي خلک به ورته تکلیفونه رسوي خلک به ورته ردې بدې وایي خلک به ورته کنځلې کوي نبی علیہ السلام ته جادوګر وویلی شو ساحر ورته وویلی شو لیونی ورته وویلی شو خو نبی علیہ السلام څه کړلي آپ او درګذر کړی دی بدلی د چا نه چې دی نه راغستی آپ او درګذر نبی علیہ السلام خانه کعبه کې ناست دی مونځ کوي حاتم سره بل طرف ته سرداران قریش ناست دي او ابو جهل ورته وویله عتبه دی شیبه دی ولید دی عقبه ابن ابي محیط دی چې نن د پلانکي کور واله چې دی نو څاروی مړ شوی دی او هلته چې دی نو هغه لرې چې دی نو پراته دي څوک به چې دی نو دا راوړي عقبه ابن ابي محیط ویله وایي دا به زه راوړم هغه پسې لاړو او هغه لرې چې دی نو راوړو نبي علیہ السلام په مانځه کې سجدې له تلی دی او د پاسه چې دی نو هغه پې کېښودله عبدالله ابن مسعود دا حدیث نقل کوي وایي زه وړوکی وم خو ما څه نه شو کولی نو بیا چا
د نبی علیہ السلام لور چې دی نو فاطمه بیبي خبر کړله نو هغه چې دی نو هغه راله او د هغې نه چې دی نو هغه لرې چې دی نو راښکودله نو بیا نبی علیہ السلام چې دی نو سر چې دی نو هغه راوچت کو نو دا دغه قوم سړی و نبی علیہ السلام د بل ځای نه خو نه و راغلی د دوی سره پاتې شوی و د دوی سره لوی شوی و صادق او امین به ورته ویلو او چې کله ورته الله تعالی نبوت او رسالت حواله کو او د دین کار یې شروع کو نو بیا یې چې دی نو هر طرف ته چې دی نو مخالفین پیدا شو نو صبر به کې ښه نو یره به راځي له دشمن نه نو په هغې به صبر کوي والجوع او تفسیر جلالین وایي القحطو جو څه ته وایي قحط ته وایي ولږې ته ویلی کېږي قحط به راځي خوراک به نه یو څښاک به نه یو کله به چې دی نو مزدوري به چې دی نو هغه به نه یو پیسې به چې دی نو هغه به نه یو دیاړي به نه یو تنخوا به نه میلاویږي او ماښام له به چې دی نو تا کور ته څه نه وړي نو کله به چې دی نو هغه به سپورو روټۍ خوري کله به چې دی نو بیخي روټۍ نه یو دا امتحانونه دي دا به الله تعالی راولي نو په دې کې به څه کې صبر وکړي نبی علیہ السلام به ورځې یو پکې تېرې شوې او په کور کې به چې دی نو پخلی یا څه ډوډۍ چې دی نو هغه به نه وه او په خېټه پسې چې دی نو کاڼي به یې تړله ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي دومره ولږه به وه چې زه به د ولږې نه چې دی نو راولېدم او بېهوشه کېدم به او یو ځل په لاره کې کېناستمه چې مال څوک راشي او چې کور ته مې بوځي او ګرځېدی چې دی نو هغه نه شمه نو په دې کې ابوبکر صدیق راغی وایي ما ورته وویل چې د پلانکي آیات څه مطلب دی وایي ما ته مسله وویله خو بیا رانه لاړو زما په دغه باندې پوه نه شو عمر رضی الله تعالی عنه هغې ته هم داسې وویله هغه هم پوه نه شو چې زما خو اراده دا وه چې ما بوځي خو ما باندې خوراک وکړي بیا نبی علیہ السلام راغی او ما ته وویله چې ابو هریره راځه او زه چې دی نو زما د چهرې نه چې دی نو دا یې معلوم کړه چې دا سړی وږی دی او زه کور ته بوتلم یو پیالۍ کې شودو او هغې چې دی نو راواغېستله او ما ته وویله چې ورشه سپي واله چې څومره دي طالب علمان مسجد نبوي کې هغه چې دی نو راوله ابو هریره وایي ما سوچ کولو چې دا یو کنډولې شوده دي دا زما نه کېږي او دا اوس وایي چې طالب علمان راوله چې هغوی هم چې دی نو وڅکي سپي والا وایي خیر د الله د رسول حکم و نو وایي زه چې دی نو ایسته لاړم نو یې ما چې دی نو سپي والا راوستله او کېناستله او ما ته وویل چې دا کنډولې والا او په دې ټولو باندې چې دی نو تقسیم کا ما ټولو له چې دی نو ورکو هر صحابي چې دی نو ښه ځان موړ کو او بیا په آخره کې پاتې شو نو ما نبي علیہ السلام ته پیش کړه نو یې ما ته نبي علیہ السلام وویله چې ابو هریره وڅکه نو یې ما وڅکله وایي بیا راته وویل چې وڅکه وایي ما وڅکلله په درېیم ځل راته بیا وویل چې وڅکه وایي ما وڅکله وایي بیا مې ورته وویله د الله رسول ته چې نور چې دی نو ګنجایش نشته او د هغې نه چې دی نو بیا هم په هغه کنډولې کې هغه شوده چې دی نو هغه پاتې شو بیا په آخره کې نبي علیه صلات وسلام هغه چې دی نو وڅکلله نو په مدینه کې صحابه کرام نه وو ډېر هلته چې دی نو ولږه وه پس د خیبر نه صحابه کرام خیبر چې کله فتح شو نو بیا هله چې دی نو څه نه څه پراخي چې دی نو هغه راله ډېره چې دی نو ولږه وه نو دا ولږې به راځي ونقص من الاموال او کموالی د مالونو یعنی مال به چې دی نو هغه به کمیږي څاروي دي هغه به هلاک کیږي دشمن به پې حمله کوي یا چې دی نو باغونه دي هغه به تباه کیږي قحط به بارانونه به نه کیږي آمدنی چې کم ده آمدنیات هغه به چې دی نو کمیږي جوار او غنم به چې دی نو هغه به کم کیږي نو په دې حالاتو کې به صبر کې والانفس او نفسونه به چې دی نو کمیږي او د نفسونو یعنی ملګري دي دوستان دي هغه به چې دی نو شهیدان کیږي یا به چې دی نو مرضونه آفتونه راځي په هغې کې به چې دی نو وفات کیږي نو په داسې حالاتو کې به چې دی نو صبر کې والثمرات والانفس معنا جلالین کړله بالقتل والامراض والاموات چې جهاد کې به چې دی نو ملګري خپلوان
دا به چې دی نو شهیدان شي. والامراض مرضونه به چې دی نو هغه راځي، بیماریانې کینسر، شوګر، بلډ پریشر، اوس پکې ډینګي دی، نو دا امراض دي. او طبي موت باندې به چې دی نو خلک مري، پلار به مري، ورور به مري، بچی به مري. نو په داسې حالاتو کې به صبر کوي. والثمرات یو معنی دا ده چې غلې به کمیږي، میوې به کمیږي، سیلاب به راځي، یا به چې دی نو تباه کېږي، دشمن په ګولو باندې جنگ به کېږي، د هغې په وجه باندې چې دی نو میوې او غلې او دا هر څه به چې دی نو کمیږي. دویمه معنی ده ثمرات په حدیث کې چې دی نو ویلې شو ده، بچو ته ویلې کېږي، اولاد ته. حدیث کې راځي چې کله الله تعالی د یو ماشوم روح واخلي نو هغه فرشتي چې دی نو لاړ شي، الله تعالی یې تپوس کوي چې تاسو زما د بنده چې دی نو د جګر ټوټه واخیستله، د زړه هغه میوه مو چې دی نو واخیستله. نو فرشتي وایي او الله تعالی دې بیا تپوس کوي نو زما بنده چې دی نو هغه څه وویله؟ وایي ستا بنده وویله چې انا لله و انا الیه راجعون. الله تعالی بیا د فرشتو ته وایي زما دې بنده له په دې جنت کې یو کور جوړ کړی او هغې له چې دی نو بیت الحمد نوم چې دی نو هغه کېده. وایي بیت الحمد، حمد والا چې دی نو کور و، چې دې د الله تعالی چې دی نو حمد بیان کړو. نو دا نه ده چې جړا مه کوه، شریعت تا د جړا نه منې کوي، اوښکې وبهیږي، دا خو د زړه یو نرمي ده. خو هغه چې دی نو ځان راشو کول، ځان وهل او چغې وهل او د الله په فیصله باندې چې دی نو ناراضه کېدل، د دې نه د الله رسول چې دی نو موږ منې کړي یو. د الله رسول زوی ابراهیم په 18 میاشتو کې چې دی نو هغه وفات شو او د نبي علیه السلام د سترګو نه چې دی نو اوښکې روانې وي. دا هغه رحم دی چې دا د هر انسان په هغه زړه کې. نو دا قسم امتحانات دي. دا څو شو؟ خوف یو شو، جوع دو شو، ونقص من الاموال 3 شو، والانفس چې دی نو هغه 4 شو، والثمرات چې دی نو هغه څه شو؟ 5 شو. او نور عام حالاتو کې چې دی نو صبر وکړي. وبشر الصابرین، او زیر ورکه صبرناکو ته، صبر کوونکو ته. په څه باندې؟ علی البلاء بالجنه، چې دې مصیبتونه ورته ورسېده، بلاګانې ورته ورسېدې، نو دا بشارت ورته په څه باندې دی؟ په جنت باندې دی، په جنت باندې چې دی نو بشارت. بخاري حدیث دی چې کله الله تعالی د یو انسان 2 سترګې چې دی نو واخلي، 2 سترګې، او دی په هغې باندې چې دی نو راضي شي، نظر یې چې دی نو ختم شي، او دی په هغې باندې راضي شي، د الله په فیصله د الله رسول وایي د دې دپاره جنت چې دی نو واجب شو، جنت وله واجب شو. نو په دې مصیبتونو چې تا صبر وکړو نو د دې خلکو دپاره چې دی نو بشارت دی، بشارت د جنت دی. الذین، دا هغه خلک دي، اذا اصابتهم، کله چې ورسېږي دیو ته څه شی ورسېږي؟ بلاون، مصیبتونه، تکلیفونه. دا وبشر صابرین نه دی، دا یې مطلق چې دی نو ذکر کو، عموم دی په دې کې چې هر قسم بشارت مراد دی، د جنت هم دی او هر قسم خوشحالیانې د دیو دپاره چې دی نو مراد دی. او الذین اذا اصابتهم مصیبه، په دې حدیث کې د صبرناکو چې دی نو علامه ذکر شو ده، ښکاره علامه څه ده؟ چې مصیبتون کله دیو ته ورسېږي مصیبت، قالو نوایي به دیو انا لله، چې بېشکه یقینا موږ د الله یو، و انا الیه راجعون، او یقینا خاص موږ هغه ته ورګرځېدونکي یو. دا به وایي د مصیبت په وخت کې، دا یې علامه د صبرناکو. علامې څه ده؟ دا کلمات به ویو. او دا صرف ویل نه دي، ګوره د دې عقیده ساتل دي، عقیده ساتل دي. تفسیر جلالین وایي چې قالو ملکا و عبیدا یفعل بما یشاء، چې مونږ د الله تعالی ملک یو، انا لله سمانه شوه، دا عقیده به ساتي، مونږ د الله تعالی ملک یو، ملک و عبیدا، او د الله بندگان یو. نو څنګه چې الله تعالی په خپل ملک یو او په خپل بندگانو کې تصرف لري، اختیار لري، نو دا د هغې خوښه ده. الله تعالی باندې به اعتراض نه کوي،
چې پتا تکلیف او مصیبت راغی او اعتراض کې اعتراض بنه کې دا با عقیده ساتي چې موږ د الله تعالی ملک یو ملک او هر انسان سره چې ور سره په خپل ملک اختیار لري دغه شان انسانان د الله تعالی بندگان دي او دا الله تعالی په دې کې اختیار لري دا د الله تعالی ملک دی نو دا با عقیده ساتي چې تکلیف او مصیبت راغی نو موږ د الله تعالی ملک یو دا عقیده بدی او دا عقیدل چې دنو فرض د واجب دخه او دا کلمات ویل نه دا سنت طریقه ده نبی علیہ السلام ته به تکلیف ورسېدو او دا حدیث هم جلالین نقل کړی دی یو ځل نبی علیہ السلام ډیوه چې دی نو هغه مړه شوه ډیوه نبی علیہ السلام ویل انا لله و انا الیه راجعون نو بیبی عایشې وفرمایل ای د الله رسول دا مصیبت دی نبی علیہ السلام ته وفرمایل چې کل ما سا المؤمن فهو مصیبت هر څه چې مؤمن مسلمان ته رسیږي دا چې دنو دا مصیبت دی هر قسم تکلیف دی کا وړو کې دی او کا غټ دی او دام په حدیث کې راغلی ستا په خپه کې کانټر لاړه غنه دام چې دنو مصیبت دی هر قسم مصیبتو که وړو کې دی او کا غټ دی پاغي باندې سویل انا لله و انا الیه راجعون نو دا کلمات ویل سنت دي او عقیده ساتل فرض او واجب دي و انا الیه راجعون او مونږه الله ته ورګرځیدون کیو یعنی اشاره دې طرف ته چې پدې کې به مونږه ثواب او بدله چې د نورا کوي پدې مصیبت کې اوس پدې کورونو کې څومره بیماران دي مشران زنانه دي مشران سړي دي نو هغه په دې خپل بیماری باندې سوي راضي وي او دا به وي چې په دې بیماری به الله موږ له ثواب او بدله به راکوي چې دا د الله د طرف نه ده او په دې باندې موږ له الله بدله راکوي او ثواب به راکوي نو دا صبر دی او دا اوچت عبادت دی او په دې باندې چې دنو انسان ته اجر ملاوي خجی اولئک علیهم صلوات دغه کسان په دیو باندې دا کم صفاتونو والا چې تیر شو صلوات په دیو باندې سدي صلوات مهرباني دي ثناګانې دي تفسیر قرطبي وایي چې صلوات مراد رحمت ته ثنا ده عزت ته مهرباني دي آفرین ده په دیو باندې من ربهم د طرف د خپل د طرف د رب د دیونه ورحمت عوام مهربانی ده تفسیر جلالین در رحمت معنی کوي نعمت د دیو د پاره چې دنو نعمتونه دي و اولئک هم المهتدون او دا خلق نه دي دا هدایت یافته دي دا هدایت والدي دا خلق صحیح لار مندون کی دي دا بچرته چې دنو گمراه نشي نو صبر ډیر لوی او چته موضوع ده خام دا صبر دا ټکه نه دا په قران کې او یا زله چې دنو راغله ده او په حدیثو کې ردی چې دنو بابونه چې دنو ذکر شوی دي حدیث په کتابونو کې بابونه دي نو صبر ډیر عظیم عبادت ته نو بدی کولو کې مصیبتي کا غټ مصیبتي کا بیماری کا تبي کا سر دري نو په دې باندې الله تعالی د انسان ګناهونه ریږي او درجه بلند کوي او کتا ثواب وګڼلو نو په دې باندې الله تعالی جنت درکوي بل حدیث کې راځي مَن یرید الله به خیرا یصبه منه چاته چې الله تعالی د خیر اراده وکړي کنه نو الله تعالی غي ته تکلیف هغه په امتحاناتو کې ورچيو په تکلیفونو کې ورچيو الله چې چاته د خیر اراده وکړي او د ټولو نه زیاتو پیغمبرانو باندې راغلو دا تکلیفونه او بیا ورپسې هغوی ته چې څوک نږدې دي نو په هغوی باندې به چې دی نو دا قسم تکالیف راځي بیا ورته ګورئ ولنبلونکم او خامخا به موږ امتحان کو په تاسو باندې بشیء په معمولی شي سره په لږ شي سره من الخوف د یرینا د دشمن والجوع او د ولګینا انقاط وي ونقص من الاموال او د کموال د مالونو نه والانفس او د نفسونو نه والثمرات او د میوو د بچو نه په دې کې یو تفسیر امام شافعي کړی دی امام شافعي وایي د دې شیانو نه چې دی نو احکام شرعیه مراد دي احکام شرعیه هغه دا دی چې د خوف نه مراد د الله یره ده
او د جو نه مراد چې د نو روجي دي تاسو به روجي نیسئ نو په دې کې به تاسو ته ولږه چې د نو رسیږي ونقص من الاموال نه مراد چې د نو زکات ته او انفاق ته چې په دې باندې بس تاسو سره چې د نو مال کمیږي ظاهري خو کمیږي خو نور باطني پای کې برکت او خیر پیدا کیږي ولا انفس نه چې د نو شهادتونه دي او د ثمرات نه مراد چې د نو هغه بچي دي دا تفسیر په کې چا کړی امام شافعي رحمه الله او د دې صبر چې دنو خپل یو طاقت میخا طاقتو صبر یو هتیار دی او دا یو طاقت لري او دا د امام ابو حنیفه رحمه الله په مناقبو کې چې دنو ذکر کړی دی چا چې امام ابو حنیفه رحمه الله پلار چې دنو وفات شو نو خلک یې تعزیت لراتلو 3 ورځې چې دنو هغه وشوللې نو بیا بهر ته چې دنو ووتلو بازار ته سکار پسې نو څومره چې غټ سړی وي د هغې خو مخالفین هم چې دی نو ډېرې چې څوک به د تکلیفونو او ضررونه رسوي نو یو سړی پسې راغی وایي پلار دې وفات شو مخالف و وایي او پلار مې وفات شو وایي اوس ته داسې چل وکړه امام صاحب ته ویله چې دا خپله مور دی چې دی نو اوس ما ته په نکاح باندې راکړه دا څومره د ضرر او تکلیف خبره وه خو امام صاحب چې دی نو هغه صبر وکړو په دې باندې او هغې ځکه چې نکاح کول شرعي حکم و نو امام صاحب ورته وویله وایي اوس زما پلار وفات شوی دی خو د مور هم چې دی نو زموږ عدت روان دی عدت چې کله عدت پوره شي بیا راشي چې دی نو بیا به نکاح وتړو خبره به وکړو نو سړی وویل صحیح ده بیا امام صاحب چې دی نو مخکې روان شو هسې لاړ په دې لار باندې روان و د سترګو نه اوښکې روانې وې نو خلکو پسې رامنډې کړلې چې په سړي باندې څه چل وشو او راولېدو ایسته چې دی نو مړ شو وایي دا تا کومه خیرې وکړې نو امام ابو حنیفه رحمه الله ورته وویل چې ما هېڅ خیرې نه وې کړې خو بس خپل فریاد مې چې دی نو الله ته وکړي په ما باندې څه دي او دا سړی چې دی نو څه وایي راته نو په صبر کولو کې دومره غټ طاقت دی ښه هغه انسان نه دی هغه په دې ځمکه ښکته نه باسي چې څوک صبر وکړي او ګیله او شکوه ونه کړي او خپل تکلیف چې دی نو الله ته چې دی نو وسپاري په دې صبر کې یو طاقت پروت دی چې الله تعالی به چې دی نو د هغې سره بیا ګوري نو صبر ډېر لوی اوچت عبادت دی دا په ځان د خلکو په رویو باندې خلک به ګډې وډې خبرې کوي تکلیف به راته رسوي نو په دې ټولو باندې چې دی نو صبر پکار دی ولنبلونکم او خامخا به موږ امتحان کو په تاسو باندې بشیئن په معمولي شي سره من الخوف د یرې نه والجوع او د ولږې نه ونقص من الاموال او د کموالي د مالونو نه والانفس او د نفسونو نه والثمرات او د میوو د بچو نه وبشر الصابرین زیر ورکه صبرناکو ته الذین دا صبر کوونکي هغه کسان دي اذا اصابتهم مصیبه کله چې ورسیږي دیو ته څه مصیبت قالو نو وایي دیو انا لله یقینا موږ د الله یو و انا الیه راجعون او یقینا خاص موږ هغه ته ورګرځېدونکي یو دا به عقیده یې ښه نو قالو پکې مه وایه هسې نه چې څوک مړ شي څه مصیبت وشي او ته وایې چې قالو انا لله صرف انا لله وایه ښه اولئک علیهم صلوات په دې کسانو باندې مهربانۍ دي او ثناګانې دي او آفرین دی او شاباشی دی من ربهم د طرفه د رب د دیو نه ورحمت او رحمتونه دي واولئک هم المهتدون او دا کسان صحیح لاره موندونکي دي په هدایت باندې دي اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخره الہ العالمین په موږ کې صبر پیدا کړي الہ العالمین کم د مؤمنانو صفات دي هغه په موږ کې ټول چې دی نو هغه راولي الہ العالمین زموږ نه راضي شه الہ العالمین زموږ بیمارانو له شفا عاجله کامله ورکړه الہ العالمین که په کورونو کې دي که هسپتالونو کې دي که هغه دلته بیماران دي الہ العالمین ټول له صحت کامله عاجله ورکړه او موږ ټولو له چې دی د صبر کولو توفیق راکړه الہ العالمین زموږ د عبادتونه قبول کړه الہ العالمین زموږ نه راضي شه الہ العالمین په صراط مستقیم باندې روان کا الہ العالمین د خیر او د رحمت باران په موږ باندې راوروه د عذابونو نه د فتنو نه د آفاتو نه د شرونو نه الہ العالمین زموږ حفاظت وکړه الہ العالمین د مظلوم مسلمانانو